دین مخکې درسونو کې مونږه د معرب د هغې تفصیلات دا بیان کړي دي. نننی درس نه به مونږه څلورم باب دا شروع کوو او په دې باب کې به مونږه د مبني د دې تفصیلات دا به بیانو. تیر باب کې مونږه د مبني تعریف کړو چې د مبني آسان تعریف دا دی چې د عواملو د اختلاف د وجې نه د هغې اخر د نه بدلیږي. مثلا جاءني هؤلاء، رأيت هؤلاء او مررت بهؤلاء. نو په دې مثالونو کې د هؤلاء دا مبني دی ځکه چې په لومبي مثال کې په هؤلاء باندې جاء عامل رافع داخل شوی دی. په دویم مثال کې په هؤلاء باندې رأیت عامل ناصب داخل شوی دی او په دریم مثال کې مررت بهؤلاء په هؤلاء باندې با حرف جاره داخل شوی ده. لیکن په دې درې وړو حالتونو کې هؤلاء دا په خپل حالت باندې برقرار دی. نو هؤلاء دا مبني دی ځکه چې د عواملو د اختلاف د وجې نه تدې آخر دا نه دی بدل شوی بلکې په خپل حالت باندې دا برقرار دی. د مبني مشهور اقسام دا شپږ دي. نمبر 1 فعل ماضی خوا که معلوم وي او که مجهول وي. نمبر 2 امر حاضر معلوم. نمبر 3 ټول حروف او دې درې وړو ته مبني الاصل وي. څلورم د فعل مضارع هغه صیغې چې په هغې کې نون جمع مؤنث وي یا د فعل مضارع سره نون تاکید د ثقلې او د خفیفې ولګي نو د فعل مضارع دغه صیغې به هم مبني وي. پنځم اسم متمکن چې کله په ترکیب کې نه واقع نو دا هم مبني دی. او نمبر 6 اسم غیر متمکن. نو دا د مبني مشهور شپږ اقسام دي. اوس راځو مونږه د دې قسمونو تفصیل له. نو د مبني کم مشهور اقسام مونږه ذکر کړل. نو په دې کې لومبی قسم دی فعل ماضي. نو د فعل ماضي پوره گردان خوا که د معلوم گردان وي او که د مجهول گردان وي نو دا مبني دی. خو د مبني کېدو علامت یې څه دی؟ نو د جمع مؤنث غایب د صیغې نه والا تر د اخره پورې او دا ټولې 9 صیغې جوړېږي. یوه د جمع مؤنث غایب صیغه ده، 6 د حاضر صیغې دي او 2 د متکلم صیغې دي. نو دا 9 صیغې دا مبني دي په سکون سره. مثلا ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتي، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا. نو د ضربنا نه والا تر د اخره پورې یعنی د ضربنا پورې د څونه صیغې چې دي دا ټولې دا مبني دي په سکون سره. او که مونږ او تاسو وګورو نو په دې ټولو صیغو کې کومه با ده نو په دې باندې جزم راغلی دی. دا د دې صیغو د مبني کېدو علامت دی. او په عام د نحوي کتابونو کې د دې نه تعبیر په دې الفاظو سره کړی دی چې د فعل ماضي هغه صیغې چې د کومو صیغو په آخر کې ضمیر مرفوع متصل متحرک وي نو دغه صیغې دا به مبني بر سکون وي. د فعل ماضي هغه صیغې چې د هغې په آخر کې ضمیر مرفوع متصل متحرک وي نو د فعل ماضي دغه صیغې دا به مبني بر سکون وي. او مونږ سره 9 صیغې داسې دي چې د هغې په آخر کې ضمیر مرفوع متصل متحرک وي او هغه د جمع مؤنث غایب د صیغې نه والا تر د اخره پورې دي. او په دې کې دا ضمیر مرفوع متصل متحرک دي
په جمع مؤنث غایب په صیغه کې دی نه د حاضر په صیغه کې بیا ضمایر دي تا توما تم تی توما تن او د متکلم په صیغو کې دي تو او نه نو دا ټول ضمایر دا ضمیر مرفوع متصل دی او دا متحرک دی نو دا صیغې دا مبني دي په سکون سره باقی پاتې شوې د فعل ماضي 15 صیغې په دې 15 صیغو کې کما د جمع مذکر غایب صیغه ده نو د جمع مذکر غایب صیغه دا به مبني وي په ضمې سره مثلا ضربو سمعو نصرو نو په دې ټولو صیغو کې ضمه راغلی ده نو دا تدید مبني کېدو علامت دی البته دلته به مونږه دا خبره یاد ساتو چې د ناقص نه چې د کم جمع مذکر غایب صیغه راځي نو هغه به مبني وي په ضمه تقدیري سره یعنی په لفظونو کې به ضمه موجود نه وي بلکې حذف کیږي ځکه چې په ناقص په جمع مذکر غایب په صیغه کې لام کلمه دا حذف کیږي نو هغه به مبني وي په ضمه تقدیري سره مثلا رمو نو رمو دا مبني دی په ضمه تقدیري سره یعنی ضمه هغه په لفظونو کې موجود نه ده ځکه چې رمو دا په اصل کې دی رمیو بیا دغه یا په الف سره بدل شو بیا ته جوړ شو رماو بیا الف د التقاء ساکنین د وجه نه حذف شو نو رمو ته جوړ شو باقی پاتې شوې د فعل ماضي څلور صیغې واحد مذکر غایب تثنیه مذکر غایب واحد مؤنث غایب او تثنیه مؤنث غایب دا څلور صیغې دا به مبني وي په فتحې سره مثلا ضربا ضربا ضربت ضربتا نو دا څلور واړه صیغې دا مبني دي په فتحې سره که موږ تاسو وګورو نو دا کم مثالونه چې ما ذکر کړل نو په دې کې په با باندې فتحه راغلي ده او دا تدید مبني کېدو علامت دی البته دلته به هم موږ دا خبره یاد ساتو چې د ناقص الفینه یعنی هغه ناقص چې د هغې په لومبۍ صیغې په اخر کې الف راځي یعنی وو یا دا په الف سره بدل شوي وي نو دغه ناقص الفینه چې کم د واحد مذکر غایب صیغه راځي د واحد مؤنث غایب صیغه راځي او د تثنیه مؤنث غایب صیغه راځي یعنی په دغه څلورو صیغو کې درې صیغې نو دا به مبني وي په فتحه تقدیری سره او تدې مثالونه دي رما رمت او رمتا نو په دې درې وړو صیغو کې دا درې وړه صیغې دا مبني دي په فتحه تقدیری سره نو حاصل دا شو چې د فعل ماضي هغه 9 صیغې چې د هغې په آخر کې ضمیر مرفوع متصل متحرک دی نو دغه به مبني وي په سکون سره او د فعل ماضي په گردان کې کم د جمع مذکر غایب صیغه ده نو دغه بابا مبني وي په ضمې سره یا په ضمه تقدیری سره او باقی کم نور څلور صیغې دي د واحد مذکر غایب صیغه د تثنیه مذکر غایب صیغه د واحد مؤنث غایب او د تثنیه مؤنث غایب صیغه نو دا به مبني وي په فتحه لفظي سره یا په فتحه تقدیری سره د مبني دویم مشهور قسم دی امر حاضر معلوم د امر حاضر معلوم شپږ صیغې دي او دغه شپږ واړه دا مبني دي خو تدې د مبني کېدو علامت څه دی نو اوس مونږه دغه ذکر کوو د امر حاضر معلوم کومه لومبۍ صیغه ده یعنی د واحد مذکر حاضر فعل امر کچری دغه صیغه دا صحیح وي یعنی تدې په آخر کې حرف علت نه وي نو دا به مبني وي په سکون سره مثلا اضرب اسمع انصر نو دا ټولې صیغې دا صحیح دي نو دا مبني دي په سکون سره او کچری د امر حاضر معلوم دا صیغه دا ناقص وي خوا که ناقص واوی وي یا یایی وي یا الفی وي نو دا به مبني وي په حذف د حرف علت سره یعنی که وو وي
نو د مبني کېدو علامت به وي د وو حذف، که د دې په آخر کې یا وي نو د مبني کېدو علامت به وي د یا حذف، او که د دې په آخر کې الف وي نو د مبني کېدو علامت به وي الف. د وو مثال مونږ سره دی ادعو، نو دا مبني دی په د وو په حذف سره. د یا مثال ارمی، دا مبني دی په یا د یا په حذف سره، او اخشا دا مبني دی د الف په حذف سره. نو حاصل دا شو کچری ته واحد مذکر حاضر د فعل امر په صيغه کې ته دې په آخر کې حرف علت وي نو دغه به مبني وي په حذف د حرف علت سره. او کچری ته دې صيغه په آخر کې نون تاکید ثقيله یا خفيفه ولګي نو دغه به مبني وي په فتحې سره. د ثقيله مثال له اضربن او د خفيفي مثال له اضربن. او کم د واحد د امر حاضر معلوم اخرنی صيغه ده، یعنی د جمع مؤنث حاضر صيغه دا به مبني وي په سکون سره. تدې مثال له اضربنا، افتحنا، اسمعنا، انصرنا. نو دا ټولي صيغې دا مبني دي په سکون سره. باقی پاتې شوي څلور صيغې. لومبۍ صيغې مونږ ذکر وکړو او د آخر صيغې مونږ ذکر وکړو. باقی په منځ کې چې کومې څلور صيغې دي نو دا هغه څلور صيغې دي چې کله دا د فعل مضارع نه راشي نو تدې په آخر کې نون اعرابي وي. نو تدې دا څلور صيغې چې کله د امر حاضر معلوم نه راشي نو تدې دا مبني به وي په حذف د نون اعرابي سره. دا څلور صيغې دا به مبني وي په حذف د نون سره. مثلا اضربا، اضربو، اضربي، اضربا. دا څلور واڼه دا مبني دي په حذف د نون اعرابي سره. نو حاصل دا شو چې د امر حاضر معلوم کومه لومبۍ صيغه ده نو کچری دا د صحیح نه راشي نو دا به مبني بر سکون وي، او که د ناقص نه راشي نو دا به مبني وي په حذف د حرف علت سره. او کچری ته دې په آخر کې د ثقيلي نون وي یا د خفيفي نون وي نو دغه به مبني وي په فتحې سره. او کومه اخرنۍ صيغه ده د امر حاضر معلوم هغه به مبني وي په سکون سره. او دا کمی څلور صيغې دي یعنی هغه څلور صيغې چې په فعل مضارع کې د هغې په آخر کې نون اعرابي وي نو دا به مبني وي په حذف د نون سره. د مبني په اقسامو کې دریم مشهور قسم دی ټول حروف. حروف دا ټول په ټوله باندې مبني دي. بیا په حروفو کې بعض حروف داسې دي چې هغه مبني بر سکون دي. مثلا هل، من، عن، فی. نو دا څونه الفاظ چې مونږ ذکر کړل نو دا ټول دا مبني دي په سکون سره. بعض حروف داسې دي چې هغه مبني دي په فتحې سره لکه حروف مشبه بالفعل ان، ان، کأن، لکن، لیت، لعل. نو که دې حروفو ته مونږ په غور باندې وګورو نو ته دې ټولو په آخر کې فتحه راغلي ده نو دا ته دې د مبني کېدو علامت دی. په حروفو کې بعض حروف داسې دي چې هغه مبني دي په کسرې سره لکه لام امر. مثلا لیضرب، لتضرب، لأضرب، لنضرب. نو یضرب، تضرب، اضرب، نضرب. د دې په شروع کې چې دا کم لام راغلی دی نو دا لام دا لام امر دی ته ویل کېږي او دا مبني دی په کسرې سره. دغسې لله په شروع کې چې کم لام راغلی دی نو دا لام هم مبني دی په کسرې سره. او بعض حروف داسې دي اگر چې هغه ډېر لږ دي چې هغه مبني دي په ضمې سره او د هغې مثالونه مونږ سره دي مذ و منذو. نو دا منذو دا مبني دی په ضمې سره. منذو دا اسم هم استعمالیږي او حرف هم استعمالیږي چې کله دا حرف وي نو دا مبني دی په ضمې سره. نو حاصل دا شو چې کم حروف دي نو حروفو کې بعض داسې دي چې هغه مبني بر سکون دي، بعض داسې دي چې مبني بر فتحه دي، بعض داسې دي چې مبني بر کسره دي، او ځینې حروف داسې هم شته دی چې هغه مبني بر ضمه دي. نو دا زمونږ نننی درسو. په دې درس کې مونږ
د مبني چې کم مشهور شپږ اقسام دي نو پاغي کم ابتدایي درې دي چې هغه ته مبني الاصل ویل کېږي، فعل ماضي، امر حاضر معلوم او ټول حروف مونږه دا ذکر کړل او دا په څه باندې مبني دي نو د هغې د مبني کېدو علامات هم مونږه ذکر کړل. ان شاء الله تعالی آینده درس کې به مونږه په دې نورو قسمونو باندې خبرې کوو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.